أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سورة بقرہ دریم سپارہ آیات نمبر 285. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون د دین تر علی الکافرین پوری فانصرنا علی القوم الکافرین پوری د اصولی تور دو آیاتونه جوړیږي. نو دغه شان د ټول قرآن مجید دا حق ته او کو چا پکې د قرآن مجید په یو آیات کې هم د نوک او د ورې برابر شک وکړو د سړی کافر دی. ټول قرآن شک دی، خو ټول قرآن دا نبی علیه السلام باندې به د جبریل په واسطه نازلېدو. وقتاً په وقتاً د موقع مناسبت سره څه آیاتونه به په نبی علیه السلام جبریل علیه السلام راوړل. یعنی الله به جبریل علیه السلام ته آیاتونه ورکړل، یا به جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته هغه ورکړل، هغه به ورته وراول. خو دا دو آیاتونه چې کوم دي د سورې بقرې دا دو آیاتونه، نو دا نبی علیه السلام ته براه راست الله رب العالمین ورکړي دي او د دې ډیر زیات فضایل راغلي دي. نبی علیه السلام فرمایي چې څوک دا دو آیاتونه د شپې وایي، د ماسخوتن مونځو کې د هغې نه وروسته دا دو آیاتونه ووایي، نو دا سړی داسې دی لکه چې دی د ماسخوتن مونځ وکړي او تر سحره پورې تهجد کې په تهجد کې مشغوله وي. او نبی علیه السلام فرمایي چې سوره بقره په کومو دو آیاتونو باندې ختمه شوې ده، نو دا ماته د خزانه خاص نه راکړل شوي دي. یعنی د خاص خزانه نه د آیاتونو ماته راکړل شوي دي چې عاد عرش ته لاندې ده. د دې وجې نبی علیه السلام فرمایي دا په خپله باندې هم زده کوئ، خپلو بیبیانو ته هم ښایئ، خپلو بچیانو ته هم ښایئ. د دې وجې نه به حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت علي رضی الله عنه دا دواړه به تر هغې پورې نه وده کېدل تر څو چې به دا آیاتونه نه وویل. نو دا وایه تاسو هم وایئ. بل دې کې حفاظت دی، دغه کور حفاظت الله پاک جل شانه کوي، شیطانان ورته نه ور داخلېږي. او چې کوم سړی وایي چې زما دغه حافظه کمزورې ده، نو دې هم د سورې بقرې ړومبی دغه رکو اولئک علی هدی من ربهم المفلحون پورې دې پورې، او بیا د آیت الکرسی د آیات تر رکو پورې الله لا اله الا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة دین دا غونډه رکو پورې، او بیا د لله ما فی السماوات دا رکو. دا چې څوک وي نو دې چې کم سبق یاد کړي هغه ته الله نه ویلي، دا حافظه او مضبوطه. نو دا آیاتونه نبی علیه السلام فرمایي دا دو آیاتونه ماته الله رب العالمین براه راست راکړي، جبریل واسطه پکې نه وه. د معراج په شپه نبی علیه السلام ته 3 تحفې ورکړل شوي. یو دا نبی علیه السلام فرمایي دا ړومبي 50 مونځونه، خو ما به الله ته بار بار عرض کوو، نو الله رب العالمین راله 15 مونځونه راکړل. بیا ورته هم حضرت موسی علیه السلام ورشه دا هم ډېر دي، زما امت نه دي کړي، دوی به څه وکړي. خو بیا نبی علیه السلام وفرمیل ما ته نور د الله نه حیا راځي، نو دا تحفه راته راکړو د 15 مونځونو ده. او دویمه دا چې الله رب العالمین ما سره وعده کړې وه چې ستا هر یو امتی چې د شرک نه وي کړی، شرک او کفر یې نه وي کړی، دی مړ شي نو دی به زه بخم، خو په شرط دی چې شرک یې نه وي کړی. نو د ده مغفرت په زه کوم دا نبی علیه السلام سره الله رب العالمین وعده کړی ده. نو که سزا نه مخکې بخي، که د سزا نه وروستو بخي، خو الله پاک په خامخا بخي.
او دریم دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې ماته دا دوه آیاتونه راکړي سوره بقره دا اخیری آیاتونه دا دوه آیاتونه چې کوم دي آمن الرسولونه تر اخر رکوع پورې دا ماته الله رب العالمین بره راست راکړي منځ کې د جبرئیل علیه السلام واسطه نه و دک سره الله پاک راکړي نو دا آیاتونه ډیر مبارک آیاتونه دي ټول قران مبارک دی او ټول قران دې کې چې کوم دې شک نه دی پکار خو دا آیاتونه نو دا خامخ چې کوم دې د کېدونه مخکې وایي الله فرمای آمن الرسول آمن ایمان وروړو الرسول رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم بما په هغه سباندي انزل چې نازل کړل شوی دی الیه هغه ته نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم قران نازل شوی دی نو په هغه باندې نبی علیه السلام ایمان راوړی دی نو آمن ایمان راوړی دی الرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم بما په هغه سباندي انزل چې نازل کړی شوی دی الیه هغه ته من ربه د خپل رب د طرفنا په دې باندې نبی علیه السلام پیغمبر ایمان راوړی دی والمؤمنون او مؤمنانو په ایمان راوړی دی چې کوم په نبی علیه السلام باندې نازل شوی نو یوازې قران مجید په نبی علیه السلام نه دی نازل نبی علیه السلام حدیث چې کوم دی دا د الله د طرف دی قران د الله د طرف دی او حدیث د الله د طرف دی خو فرق صرف دومره دی چې قران الفاظ او معنی دواړه د الله د طرف نه دي یعنی د قران چې کوم الفاظ دي نو دک شان جبرئیل علیه السلام ته الله فرمایلی دي هغه بیا دک په نبی علیه السلام باندې هغه نازل کړي نو الفاظ من جانب الله دي او معنی من جانب الله د قران الفاظ دا هم د الله د طرف نه دي د قران معنی دا هم د الله د طرف نه ده او حدیثو کې فرق صرف دا دی په قران او حدیثو کې چې د حدیث معنی او مفهوم دا د الله د طرف نه دی الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی مقصد د خبرې دا چې کوم دی د الله د طرف نه دی خو الفاظ چې کوم دي نو د نبی علیه السلام د طرف نو فرق صرف دومره دی نو په دې باندې قران باندې ایمان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې وما ينطق عن الهوى الله پاک د نبی علیه السلام په خبرو باندې مخر لګول چې زما د محبوب کومي خبرې کوي نو دې د ځان نه خبرې نه کی دا زما خبرې دي دا ورته زپ زړه کې اچوم یا فرشته چې کوم دی وحی راوړي دا زما خبرې دي زما محبوب د خپل ځان نه خبرې نه کوي من ربي والمؤمنون او مؤمنان په دې باندې ایمان راوړي کل آمنا کل هر یو آمنا ایمان راوړي دی بالله په الله باندې ټول ایمان راوړي دی د الله په ذات او صفات په ټول باندې زموږ ایمان دی وملائکته او په فرشتو باندې دغه په د الله په فرشتو باندې هم ایمان دی فرشتي چې دي دا الله پاک د نور نه پیدا کړی دي نور مخلوق دي څنګه چې خور مخلوق دي څنګه چې اور مخلوق دي جنات د اور پیدا کړل انسانان د خور نه پیدا کړل او فرشتي الله پاک جل شانه دا د نور نه پیدا کړل د نور او په فرشتو کې مذکر او مؤنث نشته دي یعنی نر او ماده پکې نشته دي او په فرشتو کې د بچو سیستم هم نشته دي فرشتو کې خواهشات نشته دي بلکې د خواهش د معصیت د ګناه ماده په فرشتو کې الله نه د پیدا کړي سراسر د الله پاک جل شانه فرمان برداري چې کوم حکم وته د الله کیږي اکه حکم په ځای باندې پوره کوي انسان کې الله دوړه ماده چولې دي د ګناه ماده هم او د الله د فرمان برداري ماده هم دوړه پکې اچولې دي او فرشتو کې د ګناه ماده نشته دي او فرشتو تعداد ډیر دي تعداد چې معلومه خو ډیر زیات دي نبی علیہ السلام فرمایي چې بیت المعمور دا د فرشتو کعبه د پاسمان کې او یا زره فرشتي روزانه د هغې نه طواف کوي او تر قیامت پورې چې کومې فرشتي یو پیر طواف وکړو قیامت پورې بیا چې کوم دی د هغې نمبر نه راځي نو ډېر تعداد کې دي په ټولو فرشتو زموږ ایمان دی ګوره الله رب العالمین داسې ذات دی چې موږ ته داسې نه دي ویلي چې یو فرشته باندې به ایمان راوړي بس الله تعداد نه دی خو الله بس په ټولو باندې سراسري ایمان راوړي په ټولو زما ایمان دی کوم چې فرشتي الله پاک پیدا کړي وکتبه او د هغه په کتابونو باندې هم زموږ ایمان دي نو څلور کتابونه او صحیفه الله پاک نازل کړي تفصیل مه تیر شوی نو په دې ټولو باندې زموږ ایمان دي تورات زبور انجیل او قران مجید او نور فرشتي نور صحیفه چې په نازل شوی دي نو ایمان زموږ په ټولو باندې دي خو د عمل لپاره په دې دور کې نبی علیه السلام چې کله راغی نور کتابونه مه ته منسوخ شو هغه نه مخکې عیسی علیه السلام چې کوم کتاب نازل نو هغه منسوخ شو نو کتابونه او صحیفه ټول منسوخ شوی دي په هغه باندې عمل نشي کولی خو ایمان په زموږ دي چې د الله د طرف نه وو ټیکو صحیح او اوس په دې دور کې زموږ لپاره صرف قران دا ناسخ کتاب دی په دې باندې موږ عمل کول پکار دي چې موږ په دې باندې عمل
په بل کتاب باندې عمل نشته، صرف په قرآن مجید باندې عمل دی. وکتبه په کتابونو د هغه، ورسوله او د الله پاک جل شانو پر رسولانو باندې. د رسولانو تعداد هم چاته معلوم نه دی. بعضی حدیثو کې چې کوم دی راغلی دی 1,24,000 او دغه رنګ نور حدیثو بشن تعداد راغلی دی، خو صحیح تعداد چاته معلوم نه دی. نو د دې وجه مونږ وایو 1,24,000 کم بیش، نو یا به کمی د 24,000 نه یا به زیاتی. نو په دې ټولو باندې ایمان، خو دې کوم الله پاک دا کړی چې په یو پیغمبر باندې به ایمان راوړي، بس په ټولو باندې زموږ ایمان دی. لومبي پیغمبر حضرت آدم علیه السلام او اخیری پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی. د دې په منځ کې چې څومره انبیا دي، څومره رسولان دي، په ټولو زموږ کلک ایمان دی. لا نفرق، مونږ فرق نکو، بین احد په مابین د یو کې من رسله د هغه د رسولانو د هغه پیغمبرانو. فرق څه مطلب؟ د درجو په اعتبار سره پاکه فرق شته. ځکه قرآن مجید کې الله مخې ته په 3 سپاره کې ویل تلک الرسول فضلنا، مونږ فضیلت ورکړل بعضو ته په بعضو باندې. دا زموږ د ټولو ایمان دی چې نبی علیه السلام د ټولو نه افضل پیغمبر دی. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام، بیا حضرت موسی علیه السلام، بس کومې درجه چې الله پاک ورکړي دي، خو په ټولو زموږ ایمان دی. ایمان په ټولو دی. خو لا نفرق څه مطلب دی؟ چې مونږ فرق نکو چې د يهوديانو په شان نه چې هغه صرف موسی علیه السلام پیغمبر ملي او عیسی علیه السلام د پیغمبرانه انکار کوي، یا د محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانه انکار کوي يهوديان. او دغه رنګي عیسایان خپل پیغمبر عیسی علیه السلام خو مني، خو د موسی علیه السلام د پیغمبرانه انکار کوي. دغه رنګ زموږ د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانه انکار کوي. نو بعضی مني او بعضی نه مني، يهوديان بعضی مني او بعضی نه مني، عیسایان بعضی مني او بعضی نه مني. نو مونږ لا نفرق بین احد، نو مونږ فرق نکو، یعنی مونږ دا نه وایو دا پیغمبر دی او دا نه دی. بس چې څومره انبیا راغلي دي، کو موسی علیه السلام دی، کو عیسی علیه السلام دی، کو عزیر علیه السلام دی، ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه، څومره انبیا علیهم السلام چې راغلي دي، 25 پیغمبرانو نومونه قرآن مجید کې ذکر دي. نو په ټولو باندې 1,24,000 کو زیات دي او کو کم دي، خو څومره چې د الله د طرف نه راغلي دي، په ټولو زموږ ایمان دی. او د یو پیغمبر د نوک او د اوریم را ګستاهی کول دا کفر ګڼو موږ. چې د یو پیغمبر چې د نوک او د اوریم را ګستاهی وکړه، بې ادبي وکړه، دا کفر دی. نو په ټولو زموږ ایمان دی. البته فضیلت بعضو ته الله پاک بعضو باندې ورکړی دی، بعضې د بعضو نه په مرتبه کې اوچت پیدا کړي دي، خو پیغمبران ټول ګڼو، د ګناه نه ټول بچ ګڼو، معصوم ګڼو، او ټول د الله پاک پیغمبران او بندگان ګڼو. نو لا نفرق مطلب دا دی چې مونږ فرق نه کوو. څه مطلب؟ بعضو ته د کفر نسبت نه ګورو، د یهودیانو د عیسایانو په شان دي. ټول چې کوم دی منو او فضیلت بعضو له بعضو باندې الله پاک ورکړي. نو لا نفرق، مونږ فرق نه کوو بین احد په مابین د یو کې من رسوله د هغه د رسولانو نه. وقالو، او دوی ویل، مسلمانانو ویل، سمعنا، مونږ واورېدل، واطعنا، او مونږ اطاعت وکړو. دې آیات کې دینه مخې ته د آیات تیر شوی دی، لله ما فی السماوات، ان تبدو کچره ښکارا کوی تاسو ما هغه څه فی انفسکم چې تاسو په زړونو کې دي، او تخفوه یا تاسو هغه پټوئ، یحاسبکم به الله، نو محاسبه به کوي تاسو سره په هغې باندې الله پاک. نو چې کله دا آیاتونه نازل شو، نو په دې آیات کې خدا نشته دی. موږ د پرون په بیګا چې کوم دی ترجمه کې ویلو چې 2 قسمه خیالات ته انسان ذهن ته راځي، زړه ته راځي. یو هغه خیالي چې هغه د انسان غیر اختیاري، انسان په اختیار کې نه وي، او د زړه ته یو وسوسه راشي د الله باره کې، د پیغمبر باره کې، د قیامت باره کې، خو د په اختیار سره نه وي. نو په دغې باندې خو انسان الله نه رانیسي. دویمه هغه وسوسه ده چې دې ځان ته په خپله باندې راولي، لکه د ریا مثال مونږ بیګا ورکړی، دغه رنګ نور دغه دي، یو سړی یو ګناه ویني، هغه بار بار بیا خپل زړه ته هغې خیالات راولي په قصد سره، نو په هغې انسان الله پاک رانیسي. دلته کې خو الله پاک جل شانه مجمل وفرمیل چې ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم، خو تاسو په زړه کې کومې خبرې پټې دي او کومې ښکاره دي، دغه ټولو محاسبه به سره الله کوي. نو دا فرق پکې الله په آیات کې نه دی فرمایلی چې کم تاسو په کس سره راولئ نو د هغې محاسبه به کېږي، په هغې به عذاب در کېږي، او چې کوم تاسو په کس سره رانولئ په هغې به عذاب نه در کېږي، داسې نه ویلې. نو صحابه کرامو سره غم شو. نو دوی رال نبي علیه السلام ته ویل د الله پیغمبره، الله پاک خو دا آیات نازل کړی دی، اوسه پورې خو موږ هغه کارونه کول چې کوم زموږ په وس کې وو. نو اوس د زړه د اختیار دا خو زموږ په وس کې نه دی، زموږ زړه ته غیر اختیاري یو خبره راشي، دا خو موږ هلاک شو. نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل تاسو صرف دا وایئ، تاسو د اهل کتابو په شان د یهودو نصارو په شان داسې مو چې سمعنا وعصینا، مونږ ستا احکامات د الله واورېدل او مونږ انکار وکړو، مونږ یې نه منو، داسې مو وایئ.
بلکې تاسو وایئ چې دا ګران احکامات دي، خو داسې به وایئ چې سمعنا واطعنا، مونږ واورېدل او مونږ د دغې احکاماتو فرمانبرداري وکړله. په زړه سره ومنئ او په خوله باندې ووایئ. صحابه کرامو دا وی قالو، دوی ویل سمعنا، مونږ واورېدل، واطعنا، مونږ ومنل. دا بار بار وینو الله پاک جل شانه نبی علیه الصلاة والسلام ته دا آیاتونه نازل کړل. دا وروسته قالو دوی ویل سمعنا، مونږ واورېدل، واطعنا او مونږ ومنل. غفرانک، دلته اصل کې دی نسأل المغفرة غفرانک، مونږ سوال کو د مغفرت، غفرانک ستانه د بخنې، غفرانک انت زمونږ بخنه وکړي. ربنا ای رب زمونږه. نو دلته کې مفسرین بعضي وایي چې دا واو چې کوم دی واو دا زائد دی، او باباجي وایي چې نه زائد نه دی. دلته کې سره داسې الفاظ چې ربنا ای رب زمونږه، آتنا مرادنا، راکې مونږ ته زمونږ مرادونه، زمونږ مرادونه پوره کړي، زمونږ مرادونه راکې، ځکه چې مرادونه مونږ له څوک پوره کوي؟ الله پاک پوره کوي. نو دلته کې دا واو زائد نه دی. ربنا آتنا مرادنا، یا الله پاک راکې مونږ ته، ای رب زمونږه راکې مونږ ته زمونږ مرادونه. و الیک او مون و الیک او تا طرف ته المصیر درګرځېدل دي، یعنی زمون واپسی تا طرف ته ده. په مرادونو کې هم چې زمون مراد نه پوره کړي، تا نه سوال کو تا طرف درګرځو، نو تر له مراد پوره کړي. او آخرت کې هم چې کله مړ شو وفات شو، نو تا طرف ته بدرځو، تا سره ملاقات کیږي. نو لا یکلف الله، چې کله د صحابه کرامو قالو سمعنا واطعنا، الله پاک خدا آیات نازل کړي تاسو په زړونو کې کو پټ دي که ښکار دي، خدای حساب به سره کیږي. خدا فرق پکې الله پاک جل شانه نو کړي چې کوم اختیاري دي کوم غیر اختیاري دي، فرق پکې نو کړي. نو صحابه کرام ویریدل چې غیر اختیاري زموږ زړه ته کوم خبري راځي، نو پغې هم الله پاک موږ باندې د شي ګران شو. نو نبی عليه السلام وتو فرمایل تاسو د يهوديان په داسې مو وای سمعنا وعصينا، چې موږ ووریدل او موږ نه انکار مو ته وکړو. داسې مو وای، بلکې داسې وای چې سمعنا واطعنا، موږ ووریدل او موږ ومنل. صحابو د زړه نه ومنل چې لکه موږ دا کوم خیالات چې راځي، نو دا به الله پاک لري کې د خبره زړه نه ومنله. او په خلی باندې مو چې الله پاک ستا کوم احکامات موږ یې منو، موږ په اقرار کو او موږ داغه فرمانبرداري کو، داغه اطاعت کو، هغه کارونه وکړو. نو الله پاک جشم په دا آیاتونه نازل کړل چې لا یکلف الله، تکلیف نه ورکي الله پاک نفسا یو کستا یو نفستا الا وسعها، مگر د هغه د وس مطابق. دا خبره پکې مخې ته رااله چې دا غیر اختیاري خیالات زړه ته راتلل، دا د انسان د وس کار نه دی، او انسان الله پاک په هغه عمل باندې نه رانیسي چې هغه د په وس کې نه وي. نو دا غیر اختیاري خیالات زړه ته راتلل، دا د انسان په وس کې نه دي. نو الله پاک په دا آیاتونه نازل کړل چې لا یکلف الله، تکلیف نه ورکوي الله پاک نفسا یو نفس ته یو کس ته الا وسعها، مگر د هغه د وس مطابق. الله پاک انسان باندې هغه کار لازمي چې د په وس کې وي. ګوره الله پاک مونږ کوي په ولاړه باندې نشي کولی، الله په ناسته کوه، په ناسته نشي کولی، په ملاسته کوه، په اشاره کوه. او بدر لخنه دي، نو الله داسې نه وي چې کو تعالی خيو کو نی خو نو بس او به استعمال نه وي، تیمم وکړه، په تیمم سره وکړه. حج د چا وس نشته دی، الله به نه دی پرس کړی چې کله وس وشي او د سره د تلو دراتلو خرچه دلته د بچو پاتې کېدو خرچه ور سره وي، نو تا باندې اوس حج فرض دی. نو الله پاک په مونږ او تاسو باندې هغه احکامات پرس کړي دي چې کوم مونږ د هغې بوج اوچتولی شو، چې مونږ ته به تکلیف نه ملاویږي. نو لا یکلف الله، تکلیف نه ورکړي الله پاک نفسا یو نفس ته الا وسعها، مگر د هغه د وس مطابق. لها د دې نفس لپاره، لها د دې نفس لپاره دی، ما ته نفس تیر شو کنه، لها د د لپاره دی، نه د دې نفس لپاره دی. ما هغه کسبت چې د وکړل، نو دلته جزا به کې پټه ده. لها د دې نفس لپاره دی، جزاء اما کسبت، بدله د هغه څه کسبت چې د وکړل، خیرا د نیکۍ نه، داسې نیکي وکړله، نو په آخرت کې بوله الله پاک د دې بدله ورکړي. وعليها او وبال په دې نفس باندې، ما د هغه څه دی اکتسبت چې د وکړل، شرا د شر نه، یعنی کو د نفس د انسان نیک عمل کو، نو بدله بوله الله پاک نیک ورکي، ثواب بوله الله ورکي. او کو د چې کوم دی ګناه وکړه، نو د ګناه وبال په د انسان باندې شي دا ګناه کړی دی. ربنا ای رب زمونږه، لا تؤاخذنا، ته مونږ منیسې، ان نسینا، کو چېرې مونږ خطا شو. کو چېرې یو سړی خطا شي، نو په خطا باندې د نبی علیه السلام فرمایي زما د امت نه خطا او نسیان، یعنی یریدل او خطا کېدل، دا ته الله پاک معاف کړي دي. او آیات کې هم الله پاک فرمایي تاسو دا دعا وکړئ چې لا تؤاخذنا، مونږ منیسې، ربنا ای رب زمونږه، لا تؤاخذنا، ته مونږ منیسې، ان نسینا، کو چېرې مونږ خطا شو، ان نسینا، کو چېرې مونږ نه يیر شي، او اخطأنا، یا مونږ خطا شو. نو ګوره يیر او خطا دې کې فرق دا دی، سړی
روجه ده، روجه نیولې ده او د خپل روجه یې را د دې لړ اوبو ته کېناست او به اوس کړي یا چې کوم دی خو ډوډۍ ته کېناست ډوډۍ وخوړله نو خو دا خبره ده چې د یېره ده چې زما روجه ده، روجه مکمل یېره ده. نو که دا وکړل په دې باندې روجه نه ماتېږي، دا سړی چې کوم دی نسیان دی د نه هیر شي په یېرې سره خوراک وکړو اسکا کې وکړو. نبي علیه السلام له یو صحابي راغی وي د الله پیغمبر ډېر پریشان و وي زه زما خپله روجه یېره وه ما خوراک مو وکړو اسکاک مې وکړو زما دپاره څه حکم دی؟ نبي علیه السلام ورته وفرمیل دا په تا باندې الله وخوړل او الله در باندې اوس کول او ستا روجه نه ده ماته او خطا دې ته ویلی شي لکه مونږ تاسو اکثر اودس کوو سړی بعضې وخت کې روژه کې اودس کوي او خولې ته اوبه اچي یا غړغړې کړي نو هغه اوبې تېرې شي نو دلته پته چې زما روژه ده خو په غلطۍ سره هغه اوبه تېرې شي. نو امام شافعي صاحب وایي چې د نبي علیه السلام د امت نه خطا او نسیان معاف شوي دي، دا ورته الله پاک معاف کړي دي. خطا او یېرېدل دا د نبي علیه السلام د امت نه الله پاک معاف کړي دي. نو امام شافعي صاحب د روژه نه ده ماته او امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ په نسبت باندې روژه ماته ده، البته کفاره پې نشته دی، د دغې روژې یو قضا به نیسي، یو روژه به د دې په بدله کې نیسي خو خطا کفاره پې نشته دی ځکه چې خطا شو نو ګناه ورته معاف دی خو دغه روژه به نیسي. نو یو سړی خطا شو په خطایۍ سره یو کار وکړو په خطایۍ سره او یا یو سړی چې کوم دی یېرو نو دا ګناه د نبي علیه السلام د امت نه معاف ده. نو ربنا ای رب زمونږ لا تؤاخذنا ته مونږ منیسې ان نسینا کو چېرې یېر شي زمونږ نه او اخطؤنا یا خطا شو مونږه ربنا ای رب زمونږه ولا تحمل او مبار کوي علینا په مونږ باندې اسرن بار درون یعنی مونږ باندې درون بار ما چوي کما لکه څنګه چې حملته تا بار کړي دي هغه علی الذین په هغه خلکو باندې من قبلنا چې زمونږ نه مخکې. ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا او ته موچتوي په مونږ باندې ما هغه څه هغه بارونه هغه بوجونه هغه احکامات لا طاقت لنا چې نوي طاقت لا طاقت چې نوي طاقت لنا زمونږ به په هغې باندې. نو مونږ د الله نه سوال کوو چې یا الله پاکه ته مونږ باندې هغه بوجونه ما چی هغه احکامات را باندې مه لاګو کوئ چې هغه زمونږ د اوچتولو د وس نه وي لکه څنګه چې تاسو الله پاکه بار کړي په 13 امتونو باندې نو هغه څه نو ګوره زمونږ مونځ چې دی مونځ دا د جومات نه علاوه په هر ځای کې کیږي. ټوله ځمکه الله پاک زموږ دپاره جومات ګرځېدلی دی. د نورو امتونو به صرف په جومات کې مونځ کېدو د جومات نه بار به یې مونځ نه کېدو. دغه رنګې زمونږ روژه چې کوم ده هغه که یو سړی روژه نشي نیسلی ډاکټر ورته وایي ستا دپاره روژه مضره ده، یو سړی دومره بوډا شوی دی چې هغه روژه نشي نیولی نو الله وي خیر ته روژه مه نیسه فدیه ورکړه. یا که یو سړی بیمار شو او د ښه کېدو امکان شته دی نو وي خیر دی دغه ټایم کې روژه ماته کړه افطار وکړه وروستو بیا ونیسه څومره اساني ده پکې. خو نور امتونو کې دا نه دغه رنګې زمونږ دپاره که اوبه نه وي یا اوبه د سړي دپاره استعمالول ټیک نه وي نو الله وي تیمم وکړه. زمونږ دپاره تیمم شته خو د تیمم حکم د نور امتونو دپاره نه. دغه رنګې زکات زمونږ دپاره د 40 روپۍ ده او د نورو امتونو دپاره 4 روپۍ وه څومره ګران حکم. دغه رنګې زمونږ چې جامه پلیته شي په اوبو باندې پاکېږي د نورو امتونو به چې جامه پلیته شو نو هغه ځای به د ځان نه په کینچی باندې کټ کاو سړی ګرانه ښکلې جوړه والي نو بیا خپل واړه نه شو اخیستی که نو څومره ګران حکم. دغه رنګې نور هم چې کوم دی ډېر دغه دي دا یو سړی به ګناه به وکړه ګناه یو سړي به ګناه وکړله نو د هغه کفاره قتل و په قتل باندې معاف کېدو توبه یې نه قبلې تر هغې پورې تر څو پورې هغه قتل شوی نو او موږ قسمه قسم ګناهونه وکړو بیا د الله پاک ته توبه وباسو الله پاک معاف کوي. نو هغه سخت احکامات په نورو امتونو باندې وو مونږ باندې الله هغه احکامات نه دي فرض کړي بلکې په هر حکم کې مونږ د الله سهل او اساني راوستې ده. نو ربنا ای رب زمونږ ولا تحمل او مبار کوي علینا په مونږ باندې اسرن درون بار کما لکه څنګه چې حملته بار کړي وو حملته چې بار کړي وو هغه علی الذین په هغه خلکو باندې من قبلنا چې زمونږ نه وړاندې زمونږ نه مخکې کوم امتونه تېر شوي دي په هغې سخت احکامات بار شي. ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا او مو اوچتوي په مونږ باندې ما هغه احکامات لا طاقت لنا چې طاقت نه وي زمونږه به د هغې د هغې عملونو زمونږ طاقت نه وي هغه به مونږ موچتوي. واعف عنا او معاف کې محو کې زمونږ نه زمونږ ګناهونه واغفر لنا. نو بعضې مفسرین وي چې واعف عنا معاف کې زمونږ کبیره ګناهونه واغفر لنا او معاف کې زمونږ صغیره ګناهونه
واعف عنا معاف کی زمونږه غټ ګناهونه، واغفر لنا او معاف کی زمونږه واړه ګناهونه. او بعضی مفسرین وی چې واعف عنا معاف کی زمونږه ګناهونه، واغفر لنا او زمونږ په ګناهونو باندې پرده ورواچي. الله پاک زمونږ په ګناهونه هغه باندې پرده واچي. بعضی مفسرین دا معنی کوي. دواړه معنی ټیک دي. واعف عنا خدا ټول ګناهونه پکې رااله چې الله پاک زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي. نو واغفر لنا معنا بیا دا شي چې زمونږ په ګناهونو پرده ور سره واچي. یوازې معاف کول نه، لمو پټ سره مخلوق نه پټ کې، د فرشتو نه پټ. نو واعف عنا معاف کی زمونږه کبیره ګناهونه، واغفر لنا او معاف کی زمونږه صغیره ګناهونه، ورحمنا او رحم وکي په مونږ باندې، انت مولانا ته آقای زمونږه، فنصرنا مونږ ته غلبه راکې، مونږ مدد وکي زمونږ، علی القوم الکافرین په قوم د کافرانو باندې. سوره بقره ختمه شوه، دینه مخکې په سپارو شروع شوه او په سورتونو شروع شوه. ان شاء الله الله دا عمل کول توفیق راکړي مونږ ته. آمن الرسول آمنا ایمان راوړی دی، الرسول رسول بما په هغه څه باندې انزل چې نازل کړي شوي دي، الیه هغه طرف ته، هغه ته من ربه د هغه د رب د طرف نه، والمؤمنون او مؤمنان هم ایمان راوړی دی په هغې باندې. کل هر یو آمنا ایمان راوړی بالله په الله باندې، وملائکته او د الله په فرشتو باندې، وکتبه او د الله په کتابونو باندې، ورسله او د الله په رسولانو باندې. لا نفرق من فرق نکو بین احد بما بین د یو کې من رسله د الله د رسولانو نه. وقالو او ویل مؤمنانو سمعنا مونږ واورېدل، واطعنا او مونږ ومنل، غفرانک مونږ بخنه غواړو لتانا، ربنا ای رب زمونږه، و الیک او تا طرف ته المصیر درګرځېدل دي. لا یکلف الله تکلیف نه ورکوي الله پاک نفسا یو نفس ته، یو کس ته، الا وسعها مگر د هغه د وس مطابق، یعنی د هغه د وس مطابق احکامات الله پاک په هغه باندې لاګو کړي. د هغه د وس نه سیوا بوج الله پاک په چا نه اچي. لها د دې نفس لپاره دي، د دې کس لپاره ما هغه څه کسبت چې د وکړل، یعنی جزاء ما کسبت، یعنی بدله د هغه څه چې د کړي دا، خیرا د نیکۍ نه، چې نیک اعمال یې کړي د هغې جزا د هغې بدله به ورته میلاویږي. وعلیها وبال دی د هغې، وعلیها او وبال دی په دې نفس باندې، ما د هغې عملونو اکتسبت چې د کړي دي، شرا د شر نه، یعنی د شر چې کوم اعمال یې کړي دي نو د هغې هغه وبال به هم په ده باندې وي، د هغې سزا به هم درته میلاویږي. ربنا ای رب زمونږه، لا تؤاخذنا ته مونږ ونیسې، مؤاخذه مه کوې زمونږه، ان نسینا که چېرې هېر شي زمونږه، او اخطأنا یا خطا شو مونږه، ربنا ای رب زمونږه، ولا تحمل او مه بار کوې علینا په مونږ باندې، اسرا دروند بار، کما لکه څنګه چې حملته تا بر کړي وو هغه علی الذین په هغه کسانو باندې من قبلنا چې وړاندې وو زمونږ نه. ربنا ای رب زمونږه، ولا تحملنا او مو چتوي په مونږ باندې ما هغه عملونه، ها احکامات، لا طاقت لنا چې هیڅ طاقت نشته دی، لنا زمونږه به په هغې باندې چې طاقت نشته، لنا زمونږه به په هغې اعمالو باندې. واعف عنا او معاف کی زمونږه کبیره ګناهونه، وغفر لنا او معاف کی زمونږه صغیره ګناهونه، ورحمنا او رحم وکړي په مونږ باندې، انت مولانا بېشکه ته، انت مولانا ته آقای زمونږه، فانصرنا مدد وکړي زمونږه، علی القوم الکافرین په قوم د کافرانو باندې. آمنا ایمان راوړی دی، الرسول رسول بما په هغه څه انزل چې نازل کړي شوي دي، الیه هغه طرف ته، من ربه د هغه د رب د طرف نه، والمؤمنون او مؤمنانو هم ایمان راوړل دی، کل هر یو آمنا ایمان راوړل دی بالله په الله باندې، و ملائکته او په ملائکو د هغه باندې، و کتبه او په کتابونو د هغه باندې، و رسوله او په رسولانو د هغه باندې. لا نفرق مونږ تفریق نکو، مونږ فرق نکو، بین احد په ما بین د یو کې، من رسوله د هغه د رسولانو نه. وقالو مؤمنانو ویل سمعنا مونږ واورېدل، واطعنا مونږ ومنل، غفرانک مونږ نسأل المغفرة، غفرانک مونږ مغفرت غواړو، نسأل مغفرت غواړو، غفرانک ستا د بخنې، یعنی د خپلو ګناهونو مغفرت غواړو، غفرانک بخنه وکړي زمونږه، ربنا ای رب زمونږه، و الیک المصیر او تا طرف ته واپس درتلل دي. لا یکلف تکلیف کې نه چوي، تکلیف نه ورکوي الله نفسا یو نفس لره، الا مگر وسعها د هغه د وس مطابق، لها د دې نفس لپاره ما هغه څه دي کسبت چې د وکړل د شر د خیر نه، وعلیها وبال په دې نفس باندې دی، ما د هغه څه اکتسبت
چې د اوګل شرن د شرنا ربنا ای رب زمونږه لا تؤاخذنا ته مؤاخذه مکوي ته مونږ منیسي ان نسینا کو چری زمونږ ير شي وخت انا یا مون خطا شو ربنا ای رب زمونږه ولا تحمل او مبارکوي علینا په مونږ باندې اسرن درنبار کمالک څنګه چې حملته تا برګړو هغه علی الذین په هغه کسانو باندې من قبلنا چې وړاندې زمونږ ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا او تموش ته په مونږ باندې ما لا طاقت لنا ما هغه سيزونه لا طاقت لنا چې هیڅ طاقت نشته دی زمونږه به په هغه باندې د کولو واعف عنا او معاف کی زمونږه کبیره گناهونه وغفر لنا او صغیره گناهونه ورحمنا او رحم کی په مونږ انت مولانا ته آقای زمونږه فنصرنا ته مدد کی زمونږه علی القوم الکافرین په قوم د کافرانو باندې الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون رازش لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمین زمون دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور او فرمای إله العالمین خالص تخپل رضا او ګرځي إله العالمین څومره کمې کوتاهي پکې زمونږ شي موږ ته معاف کړي الله خاتمه زمونږ د ټولو بالخير او بالایمان کې وخت ځن کدن مو د زړه په صدق سره په جواب دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول